قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د علم طلب کول دا په هر مسلمان نارینا او زنانه باندې فرض دلته ورته فرض ویل دي. دا فرض کوم دي چې ما تاسو په 24 غنټې زندگی تیرول شو، ما تاسو ته د حلال او د حرام تمیز وي، کوم چیز حلال دی کوم چیز حرام دی، کوم چیز دې ټایم کې ما لپاره کول ټیک دی او کوم نه دی. دومره علم چې کوم دی دا په هر مسلمان نارینا او زنانه باندې فرض دی چې دته دا پته چې یاره دې ټایم کې ما څه کار دی، دا چیز زما لپاره جایز دی او که ناجایز دی. او نور بیا د هغې نه مخکې چې کوم دی نو دغه چې کوم دی بیا بعضې سنت دي بعضې مستحب دي. زما عزتمندو نبی علیہ السلام بل یو حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې د قرآن یو آیات زده کول، د قرآن په فضایلو کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د قرآن یو آیات زده کول چې کوم دی دا د سل رکعاتو نفل نه بهتر. یو طرف ته د قرآن فضایل شو، د قرآن فضیلت دا دی چې یو سړی یو آیات زده کړي نو د سل رکعاتو نفل نه بهتر شو. بل طرف ته کومه دا سوچ وکړو نو دا د علم فضیلت دی، ځکه چې دا قرآن زده کول دا ځان نه یو علم دی. نو او نبی علیہ السلام دې سره فرمایي چې د علم یو باب زده کول چې کوم دی دا 1000 رکعاته نفل نه بهتر. نو ما تاسو د علم لپاره چې کوم دی څه ناڅه د زده کړې لپاره څه ناڅه وخت وباسو، او خاص کر د هغې دغه مسایلو دپاره چې هغې سره زما او ستاسو روزمره زندګۍ کې مخه راځي، ما او تاسو ته مخامخ کېږي دا څیزونه، خو لیکن ما او تاسو خبر نه یو، بس بیا د خپل منچاهې کار کوو چې څه مو ذهن ته راشي بس هغه کوو. دې ته نه ګورو چې یاره دا جایز دی او که ناجایز دی، دا زما لپاره بهتر دی او که نه دی، دا دې ماله دین اسلام دغه راکوي اجازت راکوي او که نه راکوي، خو لیکن بس بیا په سترګې ورپټو نه. دومره علم دپاره خامخایي ټایم وباسل، علماو سره کېناستل نه. او بل یو زمونږ په معاشره کې دا یو ډېره بده خبره ګڼل کېږي نه چې یو سړي باندې لږ وخت تېر شي که نه ځواني پې تېره شي نو بیا هغه تپوس کول پرېږدي. ډېر مسایل داسې چې د هغې نه خبر نه وي او بس د خپل طرف نه ځان دپاره یو لار وباسلي یو لارې جوړه کړي، دا به داسې کو د ځان. نو چې په کومه خبره باندې ما تاسو نه پوهېږو په دې باندې شرم نه ده کول پکار، ځکه امام ابو حنیفه باره کې راځي که نه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زه یو زنانه چې کوم دی دې دوکه کړه، بیا خپله واقعه ذکر کوي. زه په لار باندې روان او زنانه چې کوم دی پوهې او په مسایلو باندې پوهې وه، نو یو لقطه پرته وه، یو څیز د چا نه وغورځېږي، یو پنډو کې شانتې پروت نو ماته هغه ښځه داسې عمر یې ډېر نو ماته اشارتن داسې وي لکه پخلی راته نو ماته داسې اشاره وکړه. نو زما خپل ځاني ذهن دا خبره واغسته چې یاره دا چونکې دا زنانه دغه د کمزورې ده او دا د خپله غوټه چې کوم دی دا نشي اوچتولی، نو یې ما راوچته کړه. چې ما څنګه راوچته کړه لاس مې که ورته نو هغه رانه روانه شو. زه حیران شوم، ما ورته وایي چې یاره دا خپله غوټه، ما ته وایي چې دا نقطه ده اوس یې سنبال کړه. لکه نن سبا زمونږ یو دغه دا دی چې بس ما تاسو څیز وموږو که نه په لار باندې پرېږدو نو بس مونږ بیا سمه خپل حق پې دغه کوو چې بس دا جوړه زما حق دی، بس ما ته زما حق میلاو شو. نه، د هغې خپل مسایل دي، د هغې نه ځان خبرول. او دغه شان دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زه یو ښځه چې کوم دی دا زه عابد کړم. دغه شان دی ښځې لګیاوې وي چې یاره امام ابو حنیفه رحمه الله خو دومره نوافل کوي او داسې عبادات کوي، ما هغه شانتې نه کول، خو لیکن چې کله مې د هغې نه اورېدل نو بیا مې هغه شانتې شروع کړه. دغه شانتې بل یو خبره کوي، وي زه یو چې کوم زه یو زنانه فقیه کړم.
زمانه عالم جوړ وي سم مسائل را لرول دا هر امام سره دغه ویګره د ټولو نه کم دغه چې کم دی هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې دنه کم مسائل مبارک پوښتنه شوې نو څلور زائده سي چې هغه کې هغه چې لا ادري زه نه پوهېږم په دې خبره زه نه پوهېږم بعضې امامان چې کوم دي بعضې امامان داسې دي چې لکه هغوی د دې نه سیوا دي خو د ټولو نه کم چې کوم دی هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله دی هغه څلور پیرې په مسایلو کې ویلي چې لا ادري دا امام محمد رحمه الله بارک راځي چې کله په خپل جوبند کې او خپل دور او هر طرف ته د هغه نوم نو یې څه خلک ولا د ډېر لرې نه په میاشتو مزل یې وکړ او د یو مسلې پوښتنه یې ترې کوله راغله ورته وي چې کله کېناستل خپله مسله یې ورته ذکر کړه چې یاره زموږ دا مسله ده نو امام محمد رحمه الله ورته وایي لا ادري نه پوهېږم هغې ورته وایي چې ته څنګه نه پوهېږم مونږ خو په دومره په میاشتو مزل کړی دی ورته وایي چې زه نه پوهېږم ورته وایي چې نه پوهېږم نو څه وکړم چې څنګه ته نه پوهېږې داسې زه نه پوهېږم او بل یوه خبره کوم زموږ علما او دغه چې کوم دي طلبا حضرات دا بس یو دغه جوړه شوې ده یو بیماری شانته جوړه شوې ده چې لکه یو کس به پوهېږي نه یو عالم ته به د یو خبرې علم ني او هغه وایي چې یاره که اوس زه درته ویم چې لا ادري نه پوهېږم نو بس دا خو بیا زما دپاره د شرم خبره وي چې ته عالم اوسې نه زموږ شیخ صاحب فرمایل ګوره هر یو مسله چې کوم ده دا زده کول دا ګران کار دی او بیا یو دا خبره او بیا دغه ټول مسایل چې کوم دی حاضر ساتل لکه هغه ټیم سره تا ته درتلل دا هم ګران کار دی نو صحیح ده کیدای شي دغه ټیم کې د ذهن نه وځي ورته وایي یاره نه پوهېږم ځکه چې امام صاحب فرمایي چې د ټولو نه بهترین جواب چې کوم دی هغه لا ادري دی په یو خبره باندې نه پوهېږي بس د ډېرو دغو مسایلو نه به دې بچ کړي ته یو غلطه مسله به بیان کړي هغه یې په خپل عمل کوي بیا بل چاته وي بیا بل چاته وي ټول وبال چې کوم دی پتا دی ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې سړی ووایي چې لا ادري نه پوهېږم نو امام صاحب هم ورته وایي لا ادري نه پوهېږم په دې مسله باندې نو هغه راته عجیبه خبره کوي چې آیا ته نه پوهېږي نو آیا مونږ به چاله ځو نو چې دغه خبره یې وکړه نو زما ذهن ته دا خبره راکوزه شوې ما وایي چې او دا ټول بوج چې کوم دی دا زما په اوږو باندې پروت دی دا به زه زده کوم دا به زه زده کوم نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دغه سیسټم یې بلکل ځان ور وقف کړه دې فقې ته مې ځان ور وقف کړه او زده کول مې شروع کړه نو ما تاسو له پکار دي چې یاره په یوه خبره باندې شرم محسوسول نه اول تپوس نه پوهېږم تپوس وکړم بیا چې چا نه تپوس کوم هغه نه پوهېږي د هغه دپاره هم دی هغه نه پوهېږي هغه دې پوهېږي چې یاره زه نه پوهېږم دې کې خو د شرم څه خبره نشته زه د امام ابو حنیفه نه سلوی خو نه یم یا د نن سبا دور علما چې کوم دی د امام ابو حنیفه نه سلوی خو نه دي په مرتبه او په منزلت او په اجتهاد کې د هغې نه سلوی خو نه دي و دې وایي نه دې پوهېږم نه پوهېږم د ډېر لویې مسایلو نه به ځان بچ کړي الله رب العزت ته د خبرو عمل کول اسان کړي ما تاسو د علم لارې اساني کړي